زما په دې دعا باندې دومره یقین دی ان شاء الله چې کله په ماشوم دم کړی شي رب العالمین ولا ضرور شفا ورکړي. هغه ماشوم چې هر ټیم جاړي او زیل کوي یا هغه ماشوم چې اکثر بیماری او هغه ماشوم چې ډیر زیات د نظر کیږي د داسې ګلونو ماشومانو لپاره هغه نبی چې د خپل امت سره ډیره زیاته مینه لري او بهترینه دعا او علاج ښودلی دی. علاج دا د امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت ذکر کړي. ویل جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ماښام شي نو تاسو د خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ فإن الشیطان ينتشر حینئذ ځکه ویل دغه ټیم کې شیطانان خورېږي نو چې شیطانان خواره شي نو ماشومان له بیا نقصان ورکوي د هغې د وجې نه هغه جاړي او زیل کوي یا کله شیطان په ماشوم باندې کینی نو هغه راګزار او دعا دا ده. امام بخاری رحمه الله روایت نقل کړی چې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دوه وسی حسن او حسین رضی الله عنهما په دغه دعا باندې بيدمول اعوذ بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. او دا بیا ورته فرمایل چې ستاسو پلار چې ابراهیم علیه السلام دی هغه خپل دواړه زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په دغه دعا باندې دمول.